بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو ټیلرینګ سکلز WTM. امید لرم چې انشاءالله ټول به ښه وي. الله هم ښه لران. نن به انشاءالله ویډیو کوو د بچکانه سوټ په باره کې. بچکانه سوټ به تاسو مکمل تفصیل سره څنګه کټ کوئ. نو راځئ چې کټینګ شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سره اول نمبر باید ناپ موجود وي. صحیح شو. موږ سره د 21 نمبر ناپ چې دی دا بچکانه سوټ دی. د ناپ موږ سره موجود دی. 26.5 لمبائی ده، 14 بازو دی، تیرای 13 ده، ګیرای چې ده کولاواله دا 16 دی، دا ګله چې ده 10.5 ده، چاتی چې ده 22.5 ده، شلوار چې 24 دی، پنچه 5 ده. نو دې ناپ مطابق موږ کټینګ کوو. نو راځئ چې کټینګ شروع کړو. اول به تاسو بچکانه سوټ څه ټایم کټ کوئ. تاسو به سوټ ناپ کوئ. تاسو 100 میټره سوټ دی. نو موږ سره د ماشوم ناپ چې دی 26.5 لمبائی ده او 24 چې ده شلوار دی. نو دا به اوس موږ ناپ کوو. دې کې د سوټ راځي نه راځي پکې دا به ول چیک کوو. هغې نه بعد بیا کټینګ شروع کوو. دا موږ سره 2 میټر او 4 انچ پې د پاسه دا کپړه ده. دومره دې کې د دې ماشوم سوټ راځي. چوړی بیا چیک کوو. چوړی چې ده او کم 26 انچ دې چوړی ده. نو دې مطابق به انشاءالله کټینګ کوو. کپړه به ښه صحیح هواره کړي. هغې نه بعد بیا تاسو کپړې ناپ برابروئ. کمیس ناپ به اخلئ. بیا اول به دا سرونه لیول ټول یو شان برابر کړئ. هغې نه بعد بیا تاسو کمیس لمبائی ناپلی. موږ سره کمیس لمبائی ده 26.5 ده او د دامن چې دی موږ سره چورس دامن دی. چورس دامن کې به تاسو 2.5 انچ سیوالی او په ګول دامن کې به تاسو 2 انچ سیوالی. نو 26.5 سره چې 2.5 انچ سیوا شي دا څومره دی؟ 27.5 28 29 باندې بلته موږ نشان نه ولګو. د سیډ باندې هم 29 باندې نشان ولګوئ. د سکور به تاسو سره موجود وي. نشان واچوئ. کمیس هم ترې کټ کو. اوس به د دې کولاوالی برابروو. اول به څه ټایم کمیس کولاوالی تاسو برابروئ. اول به کډي بار کې هغې نه بعد بیا تاسو ناپلی کولاوالی. کني به ترې کټ کړئ. موږ سره کولاوالی دی 16 کولاوالی دی. سره موږ 2 انچ سیوا کو. دا به 17 18 1 انچ صفائی دپاره 1 انچ سلۍ دپاره. دې سره موږ 2 انچ سیوا کو. دا به شي 18 باندې به نشان ولګوئ. دلته 18 باندې نشان ولګوئ. 17 18 دا کمیس شو. کمیس هم مکمل بهر کو او دا د خرچې دپاره کپړې کې پټۍ جوړوئ، بټن ټیک جوړوئ، بین جوړوئ. تاسو دې کې جوړولی شئ. شلوار کټ کو.
دا به داسې ډبل کې شلوار کې دا بچکانه سوټ دی دا به تاسو بل دا به داسې ډبل کوي غټ سوټ چې څه ټایم کټ کوئ تاسو به کپړه داسې ډبل کوئ دې کې به تاسو کپړه نه ډبل کړي دا ماشوم دې کې سنګل کپړه چې راشي دې پکې شلوار کولاوالی ښه صفي مزدار راځي دې کې شلوار لمبۍ چې ده 24 لمبۍ دې سره به تاسو 2 انچ سیوا کوي 24 سره چې 2 انچ سیوا شي 25 26 باندې به تاسو دلته نشان ولګوئ دې بل سیټ هم تاسو 26 باندې نشان واچوئ غټه جوړه کې څه ټایم تاسو غټه جوړه کټ کوئ هغه کې دا شلوار ډبل کېږي داسې دا ماشوم سوټ دی دې کې به تاسو شلوار نه ډبل کوئ دې کې کولاوالی کافي دی دې کولاوالی موږ سره راغی دا به د کولاوالی 25 راشي د 25 کولاوالی ښه کافي دی ماشوم د فټنس لږ کمزوری دی در باندې دا کولاوالی بس دی کپڑا به واره کوي درنه سیټ باندې کپڑا واره شو اوس به تاسو شلوار اوس به نشان نه واچوئ 24 لمبۍ ده 24 باندې نشان ولګوئ دلته پانچه موږ سره څومره ده پانچه ده ته به تاسو 5 باندې نشان 5 سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ دا به شي چې باندې به تاسو نشان ولګوئ دې له به خښتک څومره راوړئ 24 لمبۍ دې سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ دا به شي 25 په دو ډیوایډ کې دا 12.5 ده 12.5 باندې نشان راشي خو د ماشوم د باندې تاسو څه ټایم نشان لګوئ خښته کې هغې سره به تاسو 12.5 اول 24 لمبۍ ده دې سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ دې فارمولې مطابق به تاسو ماشومان ته خښتک راولئ 24 لمبۍ دې سره به 1 انچ سیوا کوئ دا به شي 25 په دو ډیوایډ کې 12.5 سره به تاسو 9 انچ سیوا کوئ ماشومانو لپاره د دې خښتکه ښه کولاو راشي د به شي 13 خښتک د کاپي د به خښتک کې څه مسله نه وي خښتک به ښه کولاو راشي اکثریت ماشومان شکایت کوي خښتک تنګ دی کولاو دی کولاو نه خو لکه تنګ راځي تاسو به احتیاطاً نیمه سیواله چې جوړه ښه مزدار راشي شلوار کې مسله را نشي شلوار کولاو راشي دې مطابق فارمولې مطابق به تاسو خښته ګلئ دلته به تاسو نشان ولګوئ شیپ غونډه کې پن سره ورکئ هغې مطابق به تاسو کینچي باندې کټۍ وکئ بیا د کوم نشان چې تاسو لګولی 24 نشان لګول دغه مخامخ تاسو ټوکو لګوئ څه ټایم تاسو بکرم سټپ کوئ تاسو ته به شلوار د لمبۍ اندازه کېږي شلوار کوم ځای باندې بکرم سټپ کو تاسو به الریډي ټوک لګول په هغه مطابق به تاسو دې سیټ به تاسو بکرم دې ځای باندې داسې لګوئ دې سیټ باندې دلته به بکرم نه لګوئ دې سیټ دې نشانه به دې سیټ ته تاسو بکرم ولګوئ نو ستاسو پنسي به ښه مزدار راشي دلته به اوس راشو بډې ته به څومره نشان لګوو بډې باندې به تاسو په حکم 2 انچ باندې به تاسو بډې نشان ولګوئ څه ټایم بډه تاسو اړوئ د عمر مطابق به تاسو بډه واړوئ دې نه به سیوا بډه نه اړوئ دا شلوار کټک وشو نو راځو اوس سامنے استري کوو سامنے به تاسو څنګه استري کوئ اول به سامنے کولاو کوئ مکمل به ټوله سامنے استري کوي هغې نه بعد به تاسو سامنے را الټوئ
د تاسو مکمل داسې هواره استري کوئ چې تاسو چې څه ټایم کپړه کې شیلینګ یا شیلینګ به دې سره استري سره مکمل ختم شي څه ټایم بیا تاسو کپړه سامنه رافولډ کوئ تاسو سامنه به ډېر صفایي سره استري کېږي. دا به داسې رافولډ کړئ ټوله مکمل یو شان دې هواره کړئ هغې نه بعد بیا تاسو استري ورکوئ. د بل سایډ له هم استري ورکړئ استري به اول چک کوئ بیا هغې نه بعد تاسو استري ورکوئ کپړه ستاسو ونه سوځي احتیاط سره به استري کوئ سامنې مې استري کړلې دې طریقې سره به تاسو سامنې استري کوئ. نو راځئ چې کمیز کټینګ شروع کړو. موږ سره کولاوالی چې دی سوله کولاوالی د سره موږ 1 انچ سیوا کړو دا به 17 به تاسو په 2 ډیوایډ کړي دا 8.5 به راشي 8 به دا 8 باندې بل د نشان ولګوئ دې ځای کې هم 8 باندې 8.5 باندې نشان ولګوئ دلته هم 8.5 باندې نشان ولګوئ دلته هم تاسو 8.5 باندې نشان واچوئ دا نشانونه به یو بل سره میلاو کړئ. نشانونه مې ورسره میلاو کړه موږ سره دامن چې دی چورس دامن دی چورس دامن دپاره موږ د نشان لګو 9 انچ کې به تاسو چورس دامن دپاره نشان ولګوئ 9 انچ کې به تاسو چورس دامن دپاره نشان ولګوئ په سکویر به نشان سکویر نه بالا تاسو نشان نه لګوئ سکویر سره به ستاسو کټنګ صفایي سره راځي. دې ځای نه به اوس موږ ناپ والو 26.5 لمبائی 26.5 سره به تاسو 2 انچ سیوا کوئ دا به شي 28.5 فکس برابر دی 2 انچ موږ ځکه سیوا کړله 1 انچ به دامن کې چورس دامن کې به راتاو شي او 9 انچ به بره تیرې سره ګیر شي 9 انچ پاتې 9 انچ اکثریت بره سیوا ګیر شي یا لاندې سیوا واوړي 9 انچ په دې لپاره موږ سیوا ولو چې ستاسو کمیس لمبائی په خپل ناپ سره ښه برابر راشي. نو 26.5 خپل لمبائی د سره 2 انچ سیوا کې 28 چې دی دا برابر دی. دامن به اوس کټ کړو دا به داسې رافولډ کړئ اوس راځو دا به نشان ولګوئ موږ سره ګله چې ده 10.5 ګله ده 10.5 ګله چې دا موږ سره په کاپۍ کې فکس ګله 10.5 په دې نه څه ټایم موږ پریس کوو هغه وخت کې موږ بین جوړو هغې نه بین موږ 11.5 جوړ کړو 1 انچ به موږ سیوالو ځکه چې تاسو جوړو ګنډئ تاسو ګله چې څه ټایم هله چڼکوئ اکثر سیوا ګله کمه راشي بیا څه ټایم ګله چڼکوئ ستاسو صفایي ته ضرورت وي دې لپاره موږ یو سیوا نیسو چې تاسو ټایم ګله صفایي کوئ نو ستاسو ګله به ښایسته صفایي سره یو شان برابر راشي دې لپاره موږ اوس فلحال یو انچ دلته کم ولو دا موږ 10.5 باندې نشان ولګو دا 10.5 به تاسو په سکویر کې وګورئ 10.5 به سکویر نه والی یو به تاسو کمیس کې نشان ولګوئ 12 THS دې نه به تاسو سکویر کې نشان والی 20 دی 20 به تاسو دې نه به ناپ وایي 10.5 دا دې نه 10.5 راځي په کم 2 انچ باندې به تاسو دلته نشان ولګوئ د دې ځای نه به تاسو 9 انچ دلته کم هلئ دلته په کم 2 انچ دلته به تاسو 9 انچ کم شي دا به شي په باندې 1 انچ باندې به تاسو دلته نشان ولګوئ موږ سره تیره ده تیره چې په 2 ډیوایډ 6.5 باندې بل د نشان تاسو واچوئ
د ماشومانو جوړه کې به تاسو د دې په کم 2 انچ یې دې نه به تاسو نیم انچ را کمېږئ ډاون کې په کم 2 انچ ډاون دی په کم 2 انچ غلطه به تاسو واخیسته نشانه د به تاسو د دې نه به تاسو نیم انچ دلته کم والی د به تاسو ولګوئ په باندې 1 انچ په باندې 1 انچ باندې به تاسو دلته نشان واچوئ ते वो दोबारा था तीन नाप चेक कई 6.5 साढ़े छः रह 13 में निशान बराबर दे दानिशान भाई बस सर मिलाओ गए निशान में बस सर मिलाओ तो बदलते तासो दकंदी निशान ने बसंग अलग हुए आराम होल निशान बता संग अलग हुए उसमें मुझे जगह दे आराम होल दपा निशान ने लगाओ मुझे चाहती चीज़ 22 चाहती ना 22.5 निमिष बता ख्वाह को दा निमिष से मसला ना कही 22 बता सो पर 2 डिवाइड की दा राजी 11 सर बता सो 6 इंच सेवा की दाशी 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 माने बता सो कि बता सो तीन माने डिवाइड किया दा राजी से कम 6 इंच राजी नो खैर 6 इंच बवालो यो सूत्र 2 सूत्र से मसला ना की जब 6.5 माने तासो निशान लगाओ दीदी जना बता सो 6 इंच ना बराबर कई دا निशान به بل سره سیده کړئ साढ़े छः माने बे निशान वाला دا निशान به بل سره मिलाओ کړئ जब تاسو پنسل معمولی غوندې ګلای شو لور کړئ دا به دوباره ناپ کړئ 6 इंच बराबर दे उस राजू दा कट को गुलेश पे खमजदार गुलेश वर गई तासु बिन सफाई सर राशि दलते बनी मिंच तुम फ्रंट सामने ना बैक सामने बता सुनी मिंच कट गई निशाना बोला का बोलता दूसरा बता तीरे सर 1 इंच सेवा 13 दे सर 1 इंच सेवा के दावा 14 बता सो 2 डिवाइड के दावा 14 से 2 डिवाइड के दावा 17 माने बता सो 7 माने में निशान लगा हुआ 7 माने तीरा चिदा दा 13 तीरा दा दूसरा बता सो 1 इंच सेवा गई 14 बता सो बिया 2 तकसीम गई दा बराशी 7 माने बोलते निशान लगा हुआ ست निशान मंगल दा वाला 7 माने निशान दा ब्याह वाला गावे बस मिलाओ गए
دا خو مکمل شو. اوس راځو جیبون نشانونه لګوو. جیب نشان به تاسو څنګه لګوئ؟ جیب نشان به تاسو فارمولې مطابق به داسې لګوئ. لمبۍ تاسو سره 26.5 لمبۍ ده. تاسو به داسې کار کوئ چې ټیپ یو دا سیټ دی یو دا سیټ دې کې به تاسو 26.5 وګورئ. 26.5 چې دا دی پوه شو. 26.5 باندې به تاسو دا نشان ولګوئ دې ځای کې. 26 باندې نشان ولګوه. د دې نشان نه به تاسو چیز تر بره راشئ. دې لپاره بره رالو څه ټیم تاسو د ټوکه لګوئ. ټوکه به ستاسو الریډي خپل نام باندې اوس راځو دا بره ځای نشانونه لګوو. دا به تاسو 26 په 4 ډیوایډ کې دا راځي 6.5 راځي. 6.5 باندې به تاسو نشان ولګوئ. اوس جیب دپاره نشان لګوئ. یو خولې دپاره د دې سره تعلق نشته. دا به تاسو داسې کار کوئ. غټ لپاره موږ 7 راولو. ماشومان لپاره 4 5.5 د دې لپاره موږ 6 راولو. 6 نه بلکې 5.5 به ولو. 5.5 برابر دی. د چې کس غټېږي ورو ورو هغې مطابق به تاسو جیب خلا هغې غټه راولئ. د به اوس موږ 5.5 راوړو. 5.5 د لپاره ښه برابر دی. د چې کوم نشانونه لګېدلي د دې نشان دا بره کوم نشان دې باندې به تاسو ټوک ولګوئ. اوس راځو دې نه بعد تیره کټ کوو. تیره څه ټایم کټ کوئ تاسو به دې کندې ناپ د دې ځای نه دې ځای پورې به تاسو ناپ والئ. بیا به هغې نه بعد تاسو تیره کټ کوئ. دا موږ سره دی 1 سوتر کم 5.5 انچ. دا به اوس موږ تیره کې دا مطابق تیره کټ کوو. اوس تیره کټ کوو. د سکویر باندې سیدې نشان واچوئ. موږ سره تیره ده. تیره دې سره به تاسو 1 انچ سیوا کې دا به شي 14 به تاسو په 2 تقسیم کې دا 7 راځي. 7 باندې به تاسو ته نشان ولګوئ. د تیرې دا ځای به تاسو څومره راولئ ماشوم دپاره. تاسو سره بینچ چې دی په کاپۍ کې 10.5 دی او چې کوم جوړوئ پریس کې تاسو به 11.5 جوړوئ. 11.5 نه به تاسو نشان لالئ او بیا دلته لګوئ په سکویر مطابق. سکویر کې موږ 11.5 نشان وګورو. هغې مطابق موږ نشان دلته ولګوو. سکویر نه چې کوم ځای کې تاسو نشان لرئ د کپ د به تاسو 4THS یا 8THS نه به تاسو نشان لرئ. نو موږ به اوس 11.5 نشان والو. دلته دا راځي 1 سوتر کم 1 سانتي کم 3 انچ راځي. 1 سانتي کم 3 انچ باندې به نشان ولګوو. دا نشانه به دوباره بیا دلته لګوئ تاسو. موږ سره ګله چې دا په کم 2 انچ په کمیس کې لګولې وه. نو دې نه موږ په ماشوم جوړه کې چې 9 انچ کمیږو. په غټه جوړه کې موږ 76 کمیږو. دې کې به تاسو 9 انچ کمیږئ. دې نه چې 9 انچ کم شو دا به په باندې 1 راشي. په باندې 1 انچ راشي. په باندې 1 انچ باندې به تاسو ته نشان ولګوئ. دلته به تاسو څومره نشان لګوئ دې سیټ ته. دې سیټ ته به تاسو کمیس کې په کم 2 انچ لګولې. دې سره به تاسو 2 سوتر سیوا شئ. دا به شي 2 انچ. کمیس دا کنده دا به تاسو ناپ کړئ. دا 1 سوتر کم 5.5 انچ ده. دا به تاسو 1 سوتر کم 5.5 انچ باندې نشان ولګوئ.
نشان به یو بل سره داسې میلاو کړئ. یو سو تر کم 5.5 انچ د دې مطابق برابر راځي. چې به نشان یو بل سره میلاو کړئ. تاسو باید کوشش کوئ چې فارمولو مطابق کټینګ وکړئ، ستاسو جوړه به ښه صفایي سره راځي. د تیرې کټینګ وشو. اوس به دې نه بعد استین کټ کوو. اوس راځو استین کټ کوو. استین به تاسو ټایم کنده راولئ، هغې به کنده تاسو دا مطابق راولئ. د تیره به تاسو دې سره یو بل سره میلاو کړئ. دا به داسې واچوئ. نیم انچ به دلته نشان ولګوئ. دلته به نیم انچ باندې نشان ولګوئ. د کوم نشانونه چې موږ نشانو سره به تاسو تیره یو شان واچوئ. نیم انچ به دلته نشان واچوئ. دا به دا یو بل سره د نشانو سره برابر راولئ. اوس د څه ټایم چې بازو کې تاسو استین کټ کوئ، هغې کنده دغه څومره راولئ کولاوالی داسې ډیزاین ناپ کوئ. دا 7.5 راغی. هلته به تاسو 7.5 باندې نشان ولګوو موږ. نو دې طریقې سره به تاسو استین کټینګ کوئ. استین څه ټایم لول ناپ کندې ناپ تاسو والئ، دې ځای نه به تاسو تیره به داسې واچوئ. دې نه به تاسو داسې ناپ والئ. 7.5 راغی. 7.5 مطابق به تاسو هلته استین کټ کوئ. اوس راځو استین کټ کوو. موږ سره کمیس کې چې رمهولو هغه 7.5 و. د اوس په 7.5 باندې نشان ولګوو. دلته به تاسو او کم 3 انچ باندې نشان ولګوئ. تاسو ټایم ګولایش ورکوئ، د منځ ته چې ټایم راوړئ تاسو به هغه وخت کې ښکته لاړ شي، نو ستاسو ګولایش په یو لیول سره راشي. او بیا داسې ټوک ولګوئ چې تاسو د استین سنټر اندازه کېږي. نیم انچ باندې بل د نشان ولګوئ سلۍ دپاره. موږ سره 14 بازو دی. موږ سره چې دا بازوګان چې دي ساده بازوګان دي. دې سره موږ 1.5 انچ سیوا کړو، یو نیم انچ. دا به شي 14 بازو دي، 15.5 انچ باندې نشان ولګوو. دې له موږ دا خوله څومره راولو، دې لپاره 4.5 یا 5 کافي دی. 5 سټه موږ راولو. دې سره موږ انچ 5.5 باندې موږ نشان ولګول. دا 5 به فکس را نیم انچ به سلۍ کې ګیر شي. دا سکویر باندې یو بل سره نشانونه میلاو کړئ.
د دې ځای نه به تاسو یو نیم انچ سیوا کړی یو نیم انچ باندې به تاسو بېلته بر نشان ولګوئ. څه ټایم تاسو بکرم سټیپ کوئ تاسو ته بکرم د سټیپ کولو اندازه کېږي. مونږ یو نیم انچ نشان لګوو هغې باندې به تاسو ټوک ولګوئ دلته. اوس تاسو شیپ ورکوئ. مونږ سره 7.5 چې دا فکس 7.5 راغی. د 7.5 به تاسو په 2 ډیوایډ کړئ. دا راځي په کم 4 انچ. چې به تاسو نیم انچ سیوا کوئ دې سایډ نه به تاسو ته ډېره شیپ ورکوئ. دا شو په کم 5 باندې موږ د شیپ اندازه ولګوله. دې له اوس شیپ ورکړو. دوه سترګې به تاسو د لاندنۍ کپړه کټ کړئ. دا به دې سره یو شان دي سایز تاو شي. تاسو ټیم بازو کمیس ته ولګوئ تاسو اکثره دې ځای کې لاندنۍ کپړه سیوا راځي. که به لاندنۍ کپړه سیوا راغله هغه کپړه هم دې کټ کړه مکمل. دې سره به تاسو دا څه ټیم شیپ ورکوئ داسې به یو شان دي راشي. داسې ګولۍ سره به تاسو وځئ یو شان دي یو لیول سره. ته به نشانونه ولګوئ داسې. تاسو ته به الټا ستونی بیا نه لګي. څه ټایم تاسو نشان دلته ولګوئ. دې سایډ باندې تاسو بکرم سټیپ کولی شئ. دې بل سایډ باندې تاسو بکرم سټیپ کوئ. ستاسو بازوګانو هر سایډ ته به خپل خپل بازو راشي. دا بچکانه سوټ مکمل کټینګ و. فارمولې مطابق به تاسو کټینګ کوئ. چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل دې سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، ټلۍ نشان سره دباو کړئ. چاته څه مشکل وي موږ ته کمنټ کولی شئ. دعاګانې مې یاد ساتئ. السلام علیکم.